حقیقت ته چې زه ځان د دې منصب اهل نه ګڼم په معاشره کې څو پورې چا مولا نه ګڼلې نو دومره پورې به ته اختلافي مسله نه بیانې تاسو ټول مرګرو ته دا خواسته چې خپل سبق ته راځي کینه استاد تا دام زین کې وساتل هم پښتو کې یو متل له پښتانه متل کوي وی پیر که خصوی مرید تبسوی پیر که خصوی مرید تبسوی که یو استاد کمزور وي خو تاره پر بسته تاره پر ټیکته دا متصوفین چې کوم دي صوفیای کرام دای چې د فنا فی الله دا کوي نو میسټیک فنا فی شیخ درس ورګي ورته چې کله دې د فنا فی شیخ مقام او مرتبه ته ورسي نو بیا د فنا فی رسول سټیپ ورګي ورته او چې کله د فنا فی رسول ته ورسي بیا فنا فی الله ته اوس خبره پوه شئ کنه خپل کتاب ته راځي خپل سبق ته حاضری کوي او زه تاسو ته دا وایم غلو چې استادان الحمدلله د دارالعلوم حقانی اساتذه الله جل شانو هر یو ته خپل یو لوی مقام ورکړل تاسو دا خمونږ دی ماج دا کې ګرځو منتظر دغه نخکاری اساتذه دغه نخکاری چې بهر ورشي ذکر تاسو خپل حاضری کوي خپل سبقونو ته باقاعده راځي خپل مطالعه کوي تاسو خپل دون دغه وقف کړی دی ژوند وقف کړی دی تاسو مور پلار وقف کړی تاسو چې ګورونو وقف کړی او جزان وقف کړی دی بیا هغه دغه ځان کو بالکل الوجود کوم دنو متوجه کوي چې جسم معروف دلته حاصل دي جسم معروف بس خبر پوه شوي ان شاء الله العزيز او کو ګرونه او چې کوم ځای کې بل فرض نه پويږي بعض آپ ته استاد نه تاسو کوي او د استاد دا خبره د ذکر کومه چې ګور ډیر خبره دا سی وی چې هغه ستاسو په شروحاتو کې نه ملاوي ډیر خبره دا سی چې تاسو کتاب کې شروحاتو کې هغه خبره نه ملاوي اب تاسو چې کومه د استاد د خلینا او د خپل غور فکر نه او د خپل چې کومه تجربات او تاسو حاصلېږي و ذکر لازم ادا ده چې موږ خپل سبقونو کې ځان حاضرو او خپل غور او فکر سره چې کوم خپل دا کو ان شاء الله العزيز الله دې تاسو تم چې کوم توفیق نصیب کړي دا اورې او حقیقت ته چې دا دومره قیمتي خبره ده کنه دومره قیمتي خبره چې دومره دې دا ابزر سره لیکلو قابل ده ټول موږ ته خدای توفیق نصیب کړي چې موږ کومه ذمہ داری مشرانو حواله کړی ده چې دا ذمہ داری په احسن طریقې سره پورا کړو حقیقت ته متاسو ته صحیح خبره کوم چې زه ځان د دې منصب اهل نه ګڼم دا زما د مشرانو زما د اکابرو زما د سپینګیرو ځای دی د مشرانو یو اعتماد او دا غوی چې کوم یو حکم امر دا غي سره تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے زمدا کابرو مشرانو کو مزاج کې سره غلي ذمہ داری حواله کړل الله دې الله نه سوال کوم چې خدای دې ذمہ داری کو پورا کولو توفیق نصیب کړي دلته کې دي کې قبرستان کې چې کوم نو خخته الله دې داغه په قبر باندې کروڑونه رحمتونه دې ټولو مشرانو په کروڑونه رحمتونه نازل کړي دا یو مقوله ورته کوم نقل کوم مقوله ضرورت وړي ګوري کار نو حضرت سره ناشته موز نماته وی چې مختار الله مې ای بچي دوه خبرې ورته کوم ذهن کې واچو مې حکم
یو لومړی خبره مې دا ده چې په معاشره کې څو پورې چا مولا نه ګڼلی نو دومره پورې به ته اختلافي مسله نه بیانوي چې په معاشره کې چا مولا نه ګڼلی څو پورې نو دومره پورې به ته ورې اختلافي مسله نه بیانوي او وی فرمایل چې دا وجه دا ده چې د خلکو په خپل امام او په خپل مولا سره باندې اگر چې قدوري او دنیا ویلي وي خو خلکو ته هغه چې کوم نو ډیر لوی وي نو کته اختلافي مسله بیان کا نو دا خلک پستا خلاف شي او حقیقت ته چې دا دومره قیمتي خبره ده دومره قیمتي خبره چې دومره دې دا ابزر سره لیکلو قابل ده او زه بتاو کوم چې اوسه پورې الحمدلله مپو د جماعت محراب او منبر دا اختلافي مسلې د پاره نه بیان کړي کله په درسونو کې خوایو د ابو حنیفه او د امام صاحب او د نور شافعی رحمت الله علیه سره ټول سره جګمو دغه او کله کله پکې دا سیم موجوده ګور د دې زمانه په اعتبار سره ترجیح دادا خدا زموږ درس پوری وي لیکن منبر او محراب کې باندې تاسو ته دا خبر نقل کوم دې مرا به بل خبره کوله دې ما خبر بچي دا وره چې انسان دو قسم تعلق ساتي یو عالم سره ستادي او یو دنیادار سره ستادي نو د دین په اعتبار سره تعلق د ځان نه بر سره ساته کله عالم وي متقی پرهیزګار لوی سړی وي هغه سره تعلق ساته دوستی تعلق د هغه سره ساته نو تاکي به د فاستبقوا الخيرات ماده پیدا کیږي چې وای زما تدې کوم عالم سره تعلق دی دا عالم دومره مطالعه کړی دا دومره کتابونه کتلې دي نو ته هم دې ته رسایي کوشش کې چې دا کار زم پورا کوم نو تاسو کې به د مسابقې باندې پیدا کیږي او د دنیا په اعتبار سره ځان نه کم سره تعلق ساته چې تاسو په دنیوي لحاظ باندې کمزورې وي نو الته کې ساته هغه سره او دې کې بتاس تا کې د شکر ماده پیدا کیږي د شکر ماده بدل کې پیدا کیږي چې را شکر د خدای چې زماده کپڑا زماده دې مرګري د کپڑے نه خدا زماده سورلي دې مرګري سورلي نه خدا شکر د الله چې دوه وخت ډوډۍ چې کوئی په مړګي ډبره فرم خدای شکر دې چې چاته ولاړ نیم قرضدار نیم دا تاکي به د شکر ماده پیدا کیږي او دغه انسان د عروج دلیل دی چې خدای پاک شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابي لشدید هغه خبره زم تاسو ته نقل کوم چې تاسو هم د دین په اعتبار سره د علم په اعتبار سره د ځان نه تکړه خلکو سره تعلق ساتي چې تاکي د هغه خاصیت پیدا شي او ته د کتاب سره دوستی وکړي او کتاب خدا سي دی چې خیر الجلیس په زمانه کتابو هر زمانه کې بهترین مرګره او دوست او یار چې کوم دی دا کتاب دی دې بتا ته په هر حال کې فائدہ درکړي او د دنیا په اعتبار سره ځان نه کم سره تعلق ساتي ځکه که ځان نه دی غړ سره تعلق ساتلو بیا بدل کې کفران پیدا کیږي بیا وایي چې خدای پاکه ولې زه دنه کمزور یم زما لازم می نشته د باندې دومره احسانات کړی دي په معنی کې دا کفران ماده پیدا کیږي او ولئن کفرتم فإن عذابي لشدید